رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیرت په سلسله کې د تبوک واقعه بیانې ده. تبوک نن سبا سعودي عربستان کې ده. هغه زمانہ کې چې کوم سرحد او بارډرو د جزیرة العرب او د شام، نو شام حتی چې به وړی دی نو ړومبی غټ ښار تبوک راتلو. خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دغه سفر کې تاسو ته مخکې بیانېدل ناشنا واقعات، معجزات هغه پېښ شوي او اکثر په هغې کې معجزاتو کې د اوبو معجزات. معجزه هغه کار ته ویل کېږي چې عقل او حواسو نه بالاتر یو داسې کار وشي چې هغه عموما د اسبابو د لاندې او د هغې اسباب خلق ویني، لیکن کله یو ځل نیم خرق عادت په طور باندې هغه کار صادر شي او د پیغمبر په لاس وي، هغې ته معجزه وي. او چې کله دا کار د پیغمبر د یو داسې امتی چې په الله باندې او د الله جل جلاله په پیغمبر باندې ایمان وي د هغه په لاس باندې څرګند شي، نو دې ته کرامت وي. د دواړو صورتونو کې د دې معجزې خالق هغه الله جل جلاله دی. د پیغمبر په لاس باندې صادرول سره د نبوت دغه د دې طرف ته اشاره ده چې دا پیغمبر د الله دی او د سره د الله د طرف نه دا حسي دلایل هم موجود دي. د پیغمبر پسې د الله جل جلاله قوت دی او هغه د خلقو په مخ کې ظاهرول نه مطلب دا چې په ده باندې تاسو ایمان راوړئ. نور انبیاء کرامو ته هم معجزات ورکړی شي، لیکن کوم معجزات په کثیر تعداد سره و ناشنا چې د الله رسول ته ورکړی شي، نو نورو انبیاء کرامو ته دومره نه. او د هغې وجه دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خاتم النبیین، د نبوت سلسله په دی باندې ختمه شوې وه. کتاب هم داسې ورکو قرآن پاک چې هغه ټول کتابونه د هغې خلاصه هم په هغې کې ده او نوي احکام چې د الله پر رسول نازل شوي دي هغه. البته د ټولو کتابونو اصولي خبرې پکې موجود دي، جزئیات د هرې زمانې دپاره خپلو. معجزات هم داسې ورکړی شوي چې ناشنا. د اوبو د نشوالي په صورت کې د اوبو معجزه د ډېرو ځایونو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په لاس الله جل جلاله څرګنده کړې ده. لکه تاسو ته مخکې عرض شوي چې کله د تبوک د اوبو اړولو رسول الله صلی الله علیه وسلم امر وکړو، هغه اوړه یې څاروو ته واچول چې کوم اوړه په هغه اوبو باندې اخلی شوي. بیا صحابو شکایت وکړو چې یا رسول الله اوبه نشته، څاروي تږي دي، خلق تږی دی، اودسونو ضرورت دی. پیغمبر علیه السلام دعا وغوسته او د وریځې یو غوړاس کې راغله وړوکی او د هغې نه اوبه راوڅڅېدې د باران په شکل کې په هغه ځای چې کوم ځای د مسلمانانو لښکر. مسلمانانو هغه جمع کې په لوښو کې ویسکلې اودسونه یې پرې وکړل، څاروو ته یې ورکړې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله تبوک ته رسېدو، نو تبوک ته د رسېدو نه مخکې وفرمایل چې سبا به تاسو دا وخت تبوک ته رسئ، د چاش په وخت کې. هماغسې وشوه چې کله دا ورځ تېره شوه، شپه تېره شوه، نو په سبا باندې بیا صحابه کرام تبوک ته دننه شوي. هلته د تبوک نه بهر په لاره کې یو چینه وه، دلته بیا د اوبو څخه ضرورت پېښ شو.
نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې دلته چینه ده هغه به ستاسو مخې ته راشي خو خبردار چې یو کس هم د هغې نه اوبه وانخلي تر څو پورې چې زه هغې چینې ته نه یم رسېدلی ځکه هغه چینه داسې وه چې هغې نه به یو څاڅکی راتویدو تاسو دې نه اندازه ولګوئ چې د اوبو څومره قدر و قیمت دی او موږ ته ویړیا الله جل جلاله څومره کثیر مقدار باندې دا اوبه راکړي لیکن په هغې کې زموږ نه تبذیر کیږي فضول خرچي بې ځایه دا نعمت ضایع کیږي سړی حیران پاتې شي چې د الله رسول چې افضل البشر سید الرسل دی په ټول کائناتو کې او مخلوق کې د هغه نه مقدس او مبارکه هستي بله نه ده تېره شوې لیکن د هغوی په زمانه کې د اوبو دومره قلت او دومره مشکلاتو سره مخامخ شوي او نن سبا موږ ته هغه نعمت الله پاک په وافر مقدار سره راکړی لیکن بعضې ځایونو کې اوبه فضول تویي د دې چې سړی قدرداني وکړي نو الله جل شانه بیا محرومه کوي نه د هر یو څیز چې قدرداني وکړي او چې قدرداني نه کېږي شکر نو باسي په خوله په زړه کې او لاسو خپو سره د هغې نتیجه دی چې اول د هغې نعمت نه برکات لاړ شي بیا ورپسې هغه نعمت واغشتی شي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې دې نه څوک مه اخلئ ځکه چې هغه به یو احساس کې راتلی لاندې یو ډنډوکي کې جمع کېدي خو چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم لاړو نو په لښکر کې منافقین مو نو یو دوه درې منافقین دوه یا درې دا مخکې لاړل زر زر هغوی اوبه وڅښل او د دې وجه دا وه چې موږ ته سخت ضرورت دی او که لښکر رالو نو بیا خو دا اوبه موږ ته نه پاتې کېږي دا خو صرف زموږ نه کېږي نو هغوی هغه وڅښلې دې نه معلومه شوه چې خپل نفس ته په داسې ځایونو کې په جماعت باندې ترجیح ورکول دا د مؤمن خصلت نه دی چې یو ځای کې ټول بعضې سړی په هر ځای کې دغه کوي ایثار او ترجیح خپل نفس ته ورکوي بل رستو کوي د ناستي په ځای کې د خوراک په ځای کې د حرص او لالچ دی او د بل حق غصب کول دی د څښاک په شکل کې او په ځای کې وغیره وغیره چې څومره څه که د عزت ځای دی که د خوراک ځای دی که د څښاک ځای دی په هغې کې ځان ته ترجیح ورکول او خپل مسلمان رور هغه رستو کول چې دی پرېږده خو چې زه بچ نو دا د مؤمن خصلت نه دی رسول الله صلی الله علیه وسلم بله دا چې د الله پیغمبر منه وفرمایله نو د هغې خلاف ورزي کول غټه ګناه ده عظیمه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په حیات مبارک کې چې کله هغوی ژوندي وو هغوی به د یو څیز امر وکړو په هغې به چې عمل ونه کړو نو څرګنده نښه به وه چې دا مسلمان نه دی یا به یو څیز نه منه وفرمایله هغې خلاف به چا وکړل نو څرګنده نښه به وه چې دا مسلمان نه دی نو چې لاړو نبی کریم صلی الله علیه وسلم کله ورسېد خو یو ساس کې راتلو نو او بل لاندې وچوې نه وي تپوس یې وکړو چې دا چا وی چې یا رسول الله دا فلان کی فلان کی فلان کی په هغه لښکر کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغوی ته بددعا وکړه وجه یې دا ده چې صریح مخالفت بیا د الله رسول صلی الله علیه وسلم لپه ونیوله هغې کې په واښه په پاڼه باندې هغه څاڅکی را پرېوتو یو څاڅکی راتلو یو څاڅکی راتلو چې یو څو څاڅکي اوبه جمع شوې په هغې باندې مخ ووینځلو د الله سې ووینځل او هغه اوبه د رسول الله صلی الله علیه وسلم بدن مبارک سره لګېدلي څاڅکي هغه چې کله ښکر ته توی شول نو هغه چینه کې پرېوتل هغه چینه کې چې څنګه هغه څاڅکي پرېوتل چې لکه د فوارې په شان راوپړسېد رسول الله صلی الله علیه وسلم حاضرینو صحابو ته وفرمیل چې که تاسو ژوندي او څوک وروستو رالی نو دا ځای به ټول باغ و بهاري دي چینې نه ګیر ځای یعنې دا دومره کثیر مقدار سره یې دا اوبه او هغه اوبه چې راوتې هغه وخت نو لکه د تیزه فواره چې هغه شور کوي داسې شور یې کول او کتابونو د سیرت چې لیکلي دي نو هغه یې تر لیکلو پورې لیکلي مونږ خو نه ده لیدلي
خو تر اوسه پورې هغه شینه چې کوم دی نو هغسې اواز کوي په زور د هغې نه اوبه راوځي. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزه وه. پیغمبر علیه السلام چې کله تبوک ته ورسېدو چې کوم ځای میدان د جنګ و د جهاد، نو رومیان هلته نور راغلي، هغوی د لارې نه پس پاشي وو چې هغوی ته پته ولګېده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دلته را روان دی. نو د هغوی مقصد خو په مدینه حمله کولو، هغه مقصد یې پوره نه شو، هغوی واپس شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د شام په دغه حصه کې په تبوک کې څه ورځې تېرې کړې، تقریبا 20 ورځې یا څه د پاسه 20 ورځې تېرې کړې. بیا د هلته نه رسول الله صلی الله علیه وسلم را واپس شو. دلته چې د کومې ورځې تېرې کړې نو په دې کې د بعضې علاقو هغه زمانه کې سرداري وه، واړه واړه ځایونه به په هغې به حکومت و. نو جربا او ازرح او ایلا دا وړې علاقې وې، وړې ډیرۍ وې، وړې بادشاهۍ وې. هغه خلکو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پیغام راواستولو چې صاحب مونږ تاسو سره جنګ نه کوو او مونږ جزیه ورکولو ته تیار یو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره هغه خلکو سوله وکړه او د دین اسلام د قانون د لاندې هغوی جزیه ورکول ومنل، جزیه به درکو او تاسو مونږ ته څه مه وایئ. نو هغه جزیې باندې هغوی سره روغه وشو. بیا به د هغې حکم دا و چې هغه جزیه کې مسلمانانو ته خیر یو، دویم دا ده چې هغوی به د اسلام خلاف اصلا نه اوچتول، د مسلمانانو خلاف. دغه ځای نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم په څه فاصله کې یو علاقه وه، هغې ته دومة الجندل وی، دومة الجندل. هغه علاقه باندې بادشاه اوکیدر، او دغه اوکیدر چې و دا په اصل کې عربو لیکن عیسائی شوی او د رومیانو په ماتحتۍ کې حکومت کولو. د روم سلطنت غټو او د بادشاهي وړې وړې بادشاهي به وي، نو دی د هغوی ماتحت حکومت یې چلولو. د پسې شاته د روم مضبوط قوت و، داسې خلکو به صلح نه کوله، ځکه چې که چېرته به خطره محسوسوله بیا به یې زر هغه غټ حکومت ته اطلاع وکړه، بیا به د اسلام د لښکر په مقابله کې اسلام راتلو. رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه اوکیدر ته حضرت خالد ابن ولید رضی الله عنه واستولو. 420 کسان حضرات صحابه کرام دا د حضرت خالد ابن ولید رضی الله عنه په سرپرستی کې ورکړل او ورته یې وفرمایل نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت خالد ابن ولید ته چې کله یې استولو ورته یې وفرمایل چې کله ته لاړ شې نو دا اوکیدر به ته داسې حالت کې مومې چې دی به ښکار کوي. دا الله د رسول وینا ده. الله جل شانه خپل پیغمبر الله پاک د هر څیز نه واقف دی. د شپې وخت به دی به ښکار کوي او د ښکار په حالت کې به ته د سره مخامخ کېږي او خیال کو اول دی وجنمه دی نیولې ما څخه راوله او که چېرې خامخا تا سره جنګېږي او خبره دی نه مني نو بیا یې قتلولی هم شي. حضرت خالد ابن ولید رضی الله عنه هغه لاړو لښکر یې ځان سره بوتلو. دغه اوکیدر هغه زمانه کې قلاګانې وي، د هغې فصیل پلن دیوالونه وو، په هغه فصیل له پاسه داسې یو ځای به جوړ و، ځای په ځای لکه د څوکۍ په شکل کې. هغه ځای باندې اوکیدر هم ناست دی او سپوږمۍ شپه ده او ورسره ښځه هم ناسته ده د شپې او دا یخې یخې هواګانې اخلي د شپې وخت یې، ځکه چې د ګرمۍ زمانه وه. بعضې سیرت نګارو لیکلي دي چې هغوی په ټنګ ټکور کې مبتلا و، ګانې بجانې اورېدې، کافر و. دغه وخت کې یو غوا چې کوم دی نو هغه راله ځنګلي او هغه د قلا چې کوم دروازه وه هغې سره یې ښکر مږلو. نو هغه دروازې نه ته چې دی وکتل نو دا یې ولیده غوا. نو ښځه ورته وایي چې دا خو عجیبه کار دی، د ځنګل نه ځنګلي غوا راغلي دی دلته نږدې د قلا دروازه سره ده.
او داسې ښکار چې هغه ستا کور ته راغلی هغه خو پرېښول مناسب نه دي. اوکیدر ورته ووایي چې او دغسې ده، بس هسې را پرانیستو او وسله یې ځان سره واخېسته. هغه زمانه کې شل، برچا، نیزه دغه وسلې وې. نور کسان هم ځان سره کړل او په دې کې د ده سره د ورور حسان نوم یې و د اوکیدر، هغه هم ورسره ملګری شو. چې څنګه دی بهر ووتل نو د هغه طرف نه حضرت خالد ابن ولید رضی الله عنه د هغه لښکر را رسېدل. نو دی حسان د حضرت خالد ابن ولید رضی الله عنه سره جنگ شروع کړ د اوکیدر رور. نو حسان هغه ووجلی شو، قتل شو. او اوکیدر چې کوم دی نو هغه حضرت خالد ابن ولید رضی الله عنه ورته وفرمایل چې ګوره ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې ویلی دي، زه تا ته د ځان معافي در کوم، یعنې تا وجنم نه، په شرط د دې که ما سره نبي کریم صلی الله علیه وسلم څخه تلو ته تیارېږي. اوکیدر دا خبره ومنله، وی ټیک ته ځم د سره. هغه ساعت د یو قبا اچولې وه، هغه ریخمینه قبا وه، د ریخمو نه جوړه وه. ریخم قیمتي شی و. ریخم اصل دا د سړو دپاره حرام دی، که د هغې کپړې وي، که د هغې ټول څادر وي، که د هغې واسکټ وي، که د هغې کوټ وي، چې کوم اصل ریخم دی. د زنانو دپاره د هغې اچول دا حلال دی، جایز دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل په یو لاس کې مبارک سره زر سونا او په بل لاس کې ریخم یو بوړه و هغې راوویسته او ویې فرمایل چې دا دواړه څیزونه زما د امت نارینو باندې حرام دي او زنانو ته حلال دي. نو ریخمین کاروبار د کپړې د سړی کولی شي او اغشتی شي، خرڅولی شي، لیکن اچول یې نشي کولی. لکه څنګه د زرو کاروبار یو سړی کوي نو کولی شي، لیکن په خپله زر اچول، د سرو زرو ګوتي، په غوږونو کې والی، په غاړه کې لاکټ، دا اچول د سړو دپاره حرام دي، ګناه کبیره ده. دغه اوکیدر په بدن باندې دی وخت کې یو قبا وه، جبه وه، چوغه وه غټه، هغه ریخمینه وه، په هغې کې مختلف نقش و نگار شوی و. حضرت خالد ابن ولید رضی الله عنه چې کله هغه اسیر کو نو هغه یې ته وویسته او هغه قبا یې د خپل ځان د تلو نه مخکې نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته واستولو او دا پیغام چې دا د اوکیدر جوبه ده یا رسول الله، اوکیدر ما نیولی دی. هغې به رستو راځي نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته دا اطلاع راغله. پیغمبر علیه الصلاة والسلام په لاس کې چې صحابو هغه جوبه ولیده نو صحابه به راتلل، داسې ګوتې به یې پې والې، وی چې یا رسول الله دا خو ډېر ناشنا شی دی. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل تتعجبون منه، تاسو دې ته حیرانېږئ چې دا ډېر ښه شی دی، حالانکې لمنادیل سعد بن معاذ افضل من هذا. د سعد بن معاذ رضی الله عنه رومال چې په جنت کې هغه دی، هغه د دې نه زیات افضل دی. حضرت سعد ابن معاذ رضی الله عنه دا د اوس قبیلې مشر او دی په غزوه احزاب کې شهید شوی او دا تذکره شوي، پر رګ باندې شارک باندې لګېدلی او وینې ترې بهېدې، بیا د هغې نه هغه شهید شو، وفات شو. نو حضرت سعد ابن معاذ رضی الله عنه یو په دې کې د هغې منقبت شو تعریف، یعنی هغه رومال چې سړی په باندې څوک پې پوزه صفا کوي، څوک پې خراش کې صفا کوي، په جیب کې چې پروت وي، څوک پې لاس صفا کوي، چا خوراک کړی نو ګوتې پې صفا کوي، نو دا خو یو معمولی کپړی عموما. لیکن په جنت کې چې جنتی ته دا رومال کوم ورکولی کېږي نو هغه به داسې وي چې د دنیا کپړه، د دنیا ریخم به د هغې سره مقابله نشي کولی. بل طرف ته رسول الله صلی الله علیه وسلم یو طرف ته د حضرت سعد منقبت شو ده چې هغه الله جل شانه جنت ته بوتلی، بل طرف ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې ارشاد مبارک سره د خپلو صحابو تربیت کول غواړي چې کله هغوی په دې باندې ګوتې والې نو ظاهره ده کله کله دا شی اثر کوي په زړه کې، او په زړه کې د دنیا محبت کینی،
نبی کریم صلی الله علیه وسلم د صحابو د زړه نه د دنیا د محبت استو د پاره دا ارشاد فرمایل چې تا خو خدا وایي یو کله چې یو سړی جنت ته لاړ شي نو په جنت کې معمولی سیزونه هغه به د دې نه ډېر زیات اعلی ځکه حدیث مبارک دی فیها ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. په دې جنت کې به داسې نعمتونه ما لا عین رأت چې سترګو لیدلې نه دي، ولا اذن سمعت او غوږونو اورېدلې نه دي، ولا خطر على قلب بشر او نه د انسان په تصور کې په خیال کې د هغې باره کې څه تیر شوي دي. یعنې د انسان سوچ او خیال کې چې څوم بهترین نه بهترین شی قیمتي نه قیمتي شی راتلی شي د هغې نه دا بالاتر دي. نو دې طرف ته اشاره وه چې د صحابو په زړه کې د دنیا محبت کینني د صحابو په زړه کې. دې نه معلومه شو چې کوم سړی د کور مشر دی، د یو جماعت مشر دی، د یو محلې امام دی، د قوم او د کلي او د ملک مشر دی، چې کله هغه ویني چې د خلکو باندې شیطان حمله کولی شي او ګمراه کولی شي، فوراً د هغې د اصلاح په باب کې خبره کوي. کور کې بچي ښځی هغې داسې حال کې مثلا مبتلا شي، داسې مجلس دی، داسې خورا اسکاک دی چې توجه ټوله دنیا ته ځي، نو دغه وخت کې سړی په غفلت کې مبتلا شي. د غفلت نه بیدارول لپاره د الله او د الله رسول د آخرت د جنت تذکره فوراً کول دا ډېر زیات. رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا حضرت خالد ابن ولید رضی الله عنه چې کله دی راوستو او کیدر نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته مخې ته دی او هغه ورته ووایي چې صاحب زه صلح کوم، روغه کوم. روغه یې ورسره وکړه او هغه ساعت چې کوم دی نو هغه 2000 اوښان دا یې ورسره وکړل او 400 زغرې او 400 نیزې دا یې ورسره وکړي چې دا به درکوو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته صلحنامه ولیکله او بیا چې کوم یو نو هغه ته ورکړه چې دا ځان سره سنباله. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دلته د پیغمبر علیه السلام هغه صحابي عبدالله ذوالبجادین رضی الله عنه په تبوک کې هغه وفات شو. پیغمبر علیه السلام ته په لاره کې ووی هغه ذاکر او شاغل صحابي چې تلاوت به ډېر زیات کول او ذکر به ډېر کول. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وایي چې یا رسول الله ما ته د شهادت دپاره دعا وغواړه. نو پیغمبر علیه السلام ورته یو سرمن ټوټه راواغېسته، کاغذ خو نو هغه زمانه کې د مټې سره یې ورته غوټه کړو او په هغې باندې وفرمایل یې ولیکل چې یا الله دی د کافر د حملې نه همیشه بچ ساتي چې کافر د ده وینه توی نه کړي. نو حضرت عبدالله ذوالبجادین وایي چې یا رسول الله زه خو ما خو دغه غوښتل او تاسو راته داسې دعا وکړه. ورته یې وایي چې ته کله مړ شې د الله په لار کې نو ته شهید شې، دا د شهادت مرګ دی. تا ته به الله پاک د شهادت مرګ بغیر د چا د قاتل د کافر د قتل کول نه خدای پاک درکوي. او د هغه واقع بیا وشوه چې عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي چې موږ په تبوک کې زه پاڅېدم د شپې وخت یې لرې نه ما رڼا ولیده، شمع بلېده. شمع بعضې وایي د شمعې ثبوت د دې ځای نه نبي کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې شروع شوی چې ډیوه وه په هغې کې به تیل به بلېدل. دا په اسراف کې نه راځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم عبدالله ابن مسعود صاحب وایي چې ما رڼا ولیده، زه هغه رڼا پسې لاړم د لښکر نه ډډې ته اړخ ته بهر ما وکتل چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم قبر دی، قبر کنستی شوی دی، په هغې کې پیغمبر علیه السلام د قبر په ډوره کې ولاړ دی مبارک او حضرات شیخین چې کوم دی نو هغوی د قبر په جای ولاړ دي، د هغوی په لاس کې مړی دی. هغه د دغه عبدالله ذوالبجادین په تبه باندې وفات شو، تبه پرې راغلي وه ناڅاپه او هغې کې وفات شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دې دواړو حضراتو ته فرمایي چې دا خپل رور ما ته راښکته کوي. هغه یې ورته ښکته کړو، رسول الله صلی الله علیه وسلم قبر کې کېښو او بیا مبارک د قبر نه راووتو، قبله رخ کو، بیا راووتو. حضرات شیخینو ته یې وفرمایل چې اوس تاسو قبر په ده باندې پټ کوئ، یعنې کاڼې پې کېدي یو ډک کوئ. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم بهر ودرېدو مبارک او دعا یې غوسته چې یا الله زه د ده نه راضي یم، ته ترې راضي شي.
عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي چې ما ته د ده په دې مرګ باندې دومره ارمان رالو چې ما وی کاش د دې عبدالله ذوالبجادین په ځای باندې زه وی. بعضې روایاتو کې راځي چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه دغه ارمان اغم کړو چې کاش دغه وخت کې څه وی زه وی ځکه چې د الله د رسول په لاسو کې یو سړی قبر ته کوزیږي او هغه بیا تدفین کیږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دغه سفر کې په واپسۍ کې هم ناشنا واقعات پیښ شو. حضرت جابر رضی الله عنه فرمای جابر بن عبدالله رضی الله عنهما دا صحابی دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم. بخاری شریف کې واقع ده. دی وی چې کله لښکر راتلو نو زما اوښ چې هغه رفتار ډیر تیز نو کمزوری و او اکثر به د لښکر نه وروسته پاتې کېږو. رسول الله صلی الله علیه وسلم عادت مبارک داو چې کله به د لښکر سره تلو نو د لښکر نه به وروسته شو چې څوک به وروسته پاتې وو هغوی سره به ملګری شو چې ملګری زموږ شاته پاتې نشي. د قوم مشر هغه ته پکار دي چې د خپل جماعت د افرادو خیال ساتي، خپل ملګری هغه چاته حواله کوي نه. د الله رسول صلی الله علیه وسلم جنګېدلی دی، صحابه کرام شهیدان شوي دي او په هغې کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپل صحابي لاش هغه کافر ته نه دی پرېښی او په هغې پسې صحابه استولی دي، هغه لاش یې اوچت کړی او په ژوندون باندې د هر یو سړي حفاظت کړی. په خپله ذاتي طور سره به نبی کریم صلی الله علیه وسلم د کمزوري کس سره وروسته پاتې کېدو. حضرت جابر رضی الله عنه فرمایي چې کوم سړی چې ځان بچ کوي او دا د قوم مشر وي او قوم شاته پرېږدي دشمن ته، دا د قوم د مشرۍ جوړېدو قابل نه. رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت جابر ته وایي چې جابر چوکه د سره شته دی، هغه اوښ یې نه تلو. ته ولې رستو پاتې وې؟ یا رسول الله زما د اوښ مزل سم نه کوي. وایي تا سره لښته شته دی او ما ته راکړه. نو حضرت جابر رضی الله عنه وایي چې ما لښته نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ورکړه، پیغمبر علیه السلام اوښ په لښته ووالو. دې نه دا مسله ثابته شوه چې څاروی، غویی، خر، اس دا په لښته باندې وهلی شي، خو داسې وهلی شي چې هغه د هغه بدن زخمي نه کړي، هډوکې مات کړي. دا بعضې ظالمان غټ کوته کوي ورسره د میخې ته یې د املا ته راخلاص کړي، یا ګړي بیزي دي چې هغه په داسې لرګي باندې ته ووایي نو هغه مړ شي. بعضې زمیندار دی خرې سره خرو سره ظلم کوي، وهي نیغه نیغه داسې وهل ناروا دي، د دې اجازت نشته. البته هغه وال چې په هغې باندې شړل کېږي، زخمي کېږي نه او خپا اډوکې ماتېږي نه، دا وهل جایز دي د څاروي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه لښته چې داسې راخلاصه کړه اوښ ته، هغه اوښ تیز شو، دومره تیز شو چې لښکر یې شاته پرېښو، اوښ مخکې لاړو. حضرت جابر رضی الله عنه فرمایي چې زه حیران شوم چې دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د لاس مبارک برکات و د هغې د وهلو د ضرب. وایي چې ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې جابر د اوښ خرڅی نه. ما ورته ویل ولې نه یا رسول الله؟ نو ده ورسره اوښ بیه کړو، اوښ یې بیه کړو. بیا ورته وفرمایل نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې اوس یې مه راکوه، تا سره بل څه شی نشته، ته په باندې اوس مدینې ته لاړ شه او مدینه منوره کې به ما ته راکړې. نو حضرت جابر رضی الله عنه وی ټیک ده. مدینې منورې ته چې کله ورسېدو بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم عام معمول مبارک داو چې کله به د سفر نه واپس رالو بیا به جماعت ته لاړو. جماعت کې به مزو کو، 2 رکعاته مز به وکړو، تحیت المسجد یا د مز وختو فرض مز به وکړو. بیا به د هغې نه پس جماعت کې ناستو، خلک به راتلل، ملاقاتونه به یې کول، خیر تپوس پوښتنې به یې کولې، څوک څنګه دي، چېرته څوک بیمار خو نه دي، څوک وفات شوي خو نه دي. حضرت جابر رضی الله عنه په دې کې رالو، رادن نشو. حضرت جابر رضی الله عنه ذکر رالو چې پیسې راړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام ته اوښ راولي او پیغمبر علیه السلام نه پیسې واخلي. نو چې څنګه رالو کېناستو مجلس کې، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي جابر مزد دې کړی دی؟
وی چې نه یا رسول الله تحیت المسجد وته یادو وی پاسه موضوع کا هغه نه بس راشه. دین معلومیږي چې سړی جمعات ته دن نشي نو 2 رکعاته تحیت المسجد مشکول پکار دي، دا نفل دي. لیکن چې کله د موز وخت نه دی، داسې ټیم دی چې مثلا د فرض موز ټیم نه دی او اوقات مکروه نه دي، مکروه اوقات صادر پسې رالی، چا سره د سوال جواب دی، بل یو کار پسې رالی، لوښې کو دی د جمعات نه اوچتې، نو طریقه دا ده چې جمعات کې 2 رکعاته موز وکړي. دا د جمعات سره ملاقات او دا موز کېږي د الله دپاره او دا د الله کور دی، نو دلته کې 2 رکعاته تحیت المسجد وکړه. او خانه کعبې ته چې دن نشي، مسجد حرام ته، مطاف ته، نو هغه ځای کې تحیه د خانه کعبې هغه طواف ته موز په ځای باندې به اول طواف وکړي، بیا هغې نه پس چې کوم دی نو مزونه چې نور څه یې هغه کوه. نو حضرت جابر رضی الله عنه پاسېدو، موز یې وکړو، بیا وی چې یا رسول الله اوښ مې راوستی دی، بهر جماعت سره ولاړ دی، تاسو اوښ واخلئ او پیسې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته پیسې ورکو، وی دا هم ستا شوې اوښ هم ستا شو. کله کله به رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې کول. دا جدا طریقې چې د یو مسلمان زړه په څه باندې ته خوشحال کې چې څومره ډېر خوشحال شي ښایي. مثلا ته صاحب استطاعت ستا وس او طاقت شته، تا نه چا قرض وغوښتو، هغه ضرورتمند دی، چې قرض یې د نه وغوښته ته هغه ته قرض ورکړه، او چې قرض دې ورکو په زړه کې دا وکړې چې دا ما صدقه ورکړه، زه د نه دا نه اخلم، په زړه کې دا وکړې. نو چې کله هغه کس چې کوم دی نو قرض تا ته راړي، بیا ورته ووایې چې نه دا ستا دی، ما تا ته درکړی دی، نو دوه ځله هغه خوشحال کو ته، یو دا چې قرض یې په کار و، قرض دې ورته ورکو، او دویم دا چې هغه قرض دې ورته وبخلو، هغه دې پرېښو، په زړه کې دې صدقې نیت کړی. نو دا دوه دوړه خوشحالي یو مسلمان ته حاصله شي. کله کله د عامې صدقې نه دا طریقه ډېره زیاته افضلي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مختلفو طریقو سره چلونه امت ته خولی دي چې ته یو کس راضي کې او خوشحاله. په دې سفر کې د تبوک په سفر کې یو بل واقعه هغه پیښه شوه، او هغه دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په لار کر واپس راتلو، نو یو ځای کې غرونه هم دي، یو طرف ته بل طرف ته، په منځ کې چې کوم دی نو خوړ دی، لښکر په هغې کې را روان دی. په خوړ کې رسول الله صلی الله علیه وسلم خلکو ته ووایي چې تاسو په همدغه لار ځئ او زه په دې غره باندې داسې اوړم. نو د غره په لمن کې پورته اوچته لار وه، نبي کریم صلی الله علیه وسلم په هغې اوړی و. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې څنګه تلو، نو دغه وخت کې ورسره 2 صحابه دي، یو حضرت حذیفة بن الیمان رضی الله عنه، او یو حضرت عمار بن یاسر رضی الله عنهما. دا دواړه صحابه دي، یو ته مخکې روان دی، بل ته رستو روان دی. کله به دا رستی کس مخکې شو، هغه به مخکې به رسته شو، دغسې نمبر په نمبر بدلېده. او دا حضرات ورسره دې دپاره چې هسې نه څوک نقصان نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته ورسي. په لښکر کې منافقین مو، چې کله منافقینو د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا آواز واورېدو چې تاسو ښکته ځئ او زه ځم په دې غره باندې داسې اوړم. بعضې وایي چې رفع حاجت دپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم تلو. نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اوښ مخې ته، اوښه چې وه د هغې مخې ته څه کسان داسې د غره د اړخ نه راووتل، بوزۍ والي دي، بوزۍ دا نن سبا چې دا خولې ته دا ماسک اچوي، دغسې بوزۍ والي د پټ څادرونو نه خولې پټې کړي دي. او د هغې مقصد دا و چې مونږ نبي کریم صلی الله علیه وسلم دغه وخت کې یوازې دی، ورسره 2 کسان دي، د 2 کسانو مقابله ګرانه نه ده. مونږ به نبي کریم صلی الله علیه وسلم په توره به ګزار ورکو، قتل به کو، بیا به یې ښکته وغورځو د خوړ. د الله د رسول لپاره دا منصوبه ساده کړې وه. بعضې وایي چې دا 12 کسانو منافقین، او دا منافقینو په همدغه لښکر کې چې څنګه نبی کریم صلی الله علیه وسلم مخامخ شو، هغوی دا اراده کول، نو هغوی وایي چې ګنې دی یوازې دی. حضرت عمار ابن یاسر، حضرت حذیفه رضی الله عنه، هغوی دغه وخت کې حضرت حذیفه رضی الله عنه عمار ابن یاسر پې چغه کړه چې دا څوک دی، او چې څنګه ورپسې شول نو هغوی واوړېدل.
نبی کریم صلی الله علیه وسلم او کوشل دا خلق په سورلی وبانه سوارو او په لخر کې شامل شو. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حضرت حذیفه رضی الله عنه ته او فرمایل چې دا او پیجندل تا وی چې نه یا رسول الله دا هم نه پیجندل سوق وی دا فلان کې فلان کې فلان کې. هغه زه حیران شو چې خو زمونږ سره په لخر کې دا کسان منافق وی دی تا چې هغه دن په زړه کې کفر ساتي او دا هغه ظاهر هغه د مسلمان په شان دن په زړه کې کفر ساتي او دا هغه ظاهر چې کوم نه نو هغه د مسلمان په شان دغه ته منافق وی. دا الله د رسول سره بغض دشمنی او په لخر کې د مسلمانانو سره شامل د دې بخپل دنیوي اغراض او جنگیدل به دغه وجه دا انما الاعمال بالنیات عمل دارو مدار دا په نیت سره دی. کله یو سړی نیت د عبادت په دوران کې خرابي غلط وي نو دا غي نقصان او وبال خوشته خیر پکې نشته. دا خلق بدلل دی د پاره چې موږ په جن کې ځانم بچ کو سو بوجنم نه او چې کله مال غنیمت تقسیمیږي نو باغې کې هم د برخه مرکي دا سي طریقې سره بدای جنگیدل چې موږ ته نقصان راونه رسي. ډیر خو په دغه موقع باندې پاتې شي. عبد الله ابن ابي ابن سلول سره ډیر منافقین پاتې شي ځکه چې دا علاقه د تبوک ډیر لري و سخته ګرمي و نو دا غي د وجه نه پاتې شو. قران کریم کې سوره توبه زما مخکې د قران پاک پروت دی په سوره توبه کې د دې تذکرہ د تبوک لیکن بعضی کسان پکېونه باغې کې هم دغه کسان رسول الله صلی الله علیه وسلم دوخنا کوشو آلتا او بیا پیغمبر علیه حضرت حذیفه رضی الله عنه چې ما سورلی نیولی و آلتا ولاړو نبی کریم صلی الله علیه وسلم چرالو ما ته یو فرمایل چې زه تاسو یو خبره کوم او دا خبره بزان سره راز ساتي پټه زمونږ په مدینه کې دا کسان دا منافقین دي د دې په جوړه کې کفر دی او ایمان چې کوم دی نو هغه ظاهري. تاسو کو چې یا رسول الله بیا دا خلق وجنه ولي نه تاسو سره جنگ ول نه وې دا ځکه چې بیا به خلق وای چې محمد صلی الله علیه وسلم خپل مرګري وجني قتل ځکه چې غي خو مسلمانانو کې پاتې کېدل جماعت ته مستمرات لل او نور کار نه بیم کول او کله کله په کې جنگ ته جهاد تم لاړ لیکن پټ دنه بجړه کې کفر او دا یو تو فرمایل چې دا حال چاته ښکارا کومه. دا حضرت حذیفه رضی الله عنه مبارک راضي چې حضرت عمر رضی الله عنه ته پته ولګی چې دته رسول الله صلی الله علیه وسلم د منافقینو په باره کې فرمایلی نو بیا به حضرت عمر رضی الله عنه یوزل حضرت حذیفه رضی الله عنه ته پوسو چې ما ته منافقین نمونه وخیا کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دنیا ته تشریف یوړو هغه ته فرمایل چې نه ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلو چې چاته وینه دا سي رازدارو صحابه چې دا الله رسول اوس نشته او چونکه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایلو نو اطاعت دمر ماده و چې تر خیره پوری دا نمونه چاته نه دی خول به وتداوی حضرت عمر رضی الله عنه زمانو مخ بکې نشته وینستانو بکې نشته دا د ایمان د حالت او دمر عاجزی وا چې په خپل ځان باندې د نفاق شکول څه پته لګي الان کې دا غنه بزیات مخلص سو کی چې په امت کې دوه کسان چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چرته خبره کوله او ابوبکر صدیق او حضرت عمر رضی الله عنه بنو نو بیا بهم دا غي په ایمان باندې مهر لګولو چې زمام په ایمان دی د ابوبکرم په ایمان دی د عمرم په ایمان دی دا سه کس چې داغه د ایمان گواهی د الله رسول ور کوي او هغه په خپل ځان باره کې شک کوي د نفاق دی ته وای د الله جل شانه خشیت او د الله نو یرا چې یو سړی په خپل ځان بدګمان شي. نو بهر حال حضرت عمر رضی الله عنه ته حضرت حذیفه رضی الله عنه استانم بګی نشته بیا چې به مدینه کې سوکو وفات شو مړ بشو حضرت عمر رضی الله عنه بد پسې ګرځیدو حضرت حذیفه رضی الله عنه پسې لاس نبی نیولې جنازې ته بوتلو نو که التبتن حضرت حذیفه رضی الله عنه لاس خلاص کو چې ما پریدا جنازې به نکولا نو حضرت عمر سے بوم واپس شو دینه معلومیږي چې دا سړی منافق دی ځکه دې جنازه نه او که چرته بداسې ونه شو جنازه کې به حضرت حذیفه رضی الله عنه شریک شو حضرت عمر رضی الله عنه به هم هغه کې شریک
نو دا واقعا هم د تبوک په لار باندې پیښه شو. به هر حال رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله واپس راتلو یو ځای نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو دوه صحابه واستول چې لاړ شي مدینه منوره کې کوم جماعت چې منافقینو جوړ کړی د جماعت په نوم باندې چې هغې ته مسجد ضرار وي، هغه جماعت مات کوي، ورانې کوي. قرآن پاک کې دلته تذکره ده د هغې جماعت، الذین اتخذوا مسجدا ضرارا، چې دا جماعت ختم کوي. صحابه کرام رالل او هغه جماعت یې لوټي ډوټي کو، هغې ته اورم ورته کو. دا څه شی و؟ دا چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم تبوک ته تلو نو دغه وخت کې څه منافقین رالل پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته وویل، صحابه خو به نه پېژندل چې دا څوک دي، مسلمانان دي خالصیانه. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته وویل چې یا رسول الله موږ جماعت جوړ کړی دی، تاسو راشئ په هغې کې دوه رکعته مزو کوي چې دا جماعت متبرک شي، مبارک شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې زه خو اوس روان یم، دا جماعت تاسو ولې جوړ کړی دی؟ دلته جماعت شته، بنو عمر ابن عوف قبیله وه او نن سبا د هغې نښه دا ده چې هلته کې مسجد قبا چې کوم ځای دی د لارې یو څنډې ته مسجد قبا و، دا رسول الله صلی الله علیه وسلم مخکې جوړ کړی و. د لارې بل اړخ ته دې خلکو جماعت جوړ کړی و. وایي چې دلته خو جماعت شته دی. وایي چې یا رسول الله موږ ځکه جوړ کړی دی چې کله باران شي نو په خټو کې بیا دا بوډاګان مشران دي زموږ په محله کې هغه جماعت ته نشي تللی، یا توره تیارې وي په تیاره کې نشي تللی، یا دا وي دا وي دا وي، مختلف خبرې ذکر کړي. نو موږ هغه کسانو ته چې څوک بیماران دي، ضعیفان دي، یا د باران موقع وه په هغې کې څوک تللی نشي، نو دې جماعت کوي بیا موږ کوو. ښکاره یې داسې که او دننه په زړه کې کوټ و. منافق وایي دې ته چې دی د ده ظاهر یو شاني باطن بل شاني. هغه کوټ دا و چې دا جماعت دی جوړوله د جماعت په نوم باندې. نو ابو عامر الراهب چې دا په مدینه منوره کې پاتې کېدو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هجرت نه مخکې به خلک د څخه تلل مستجاب الدعوات، او دی چې کوم دی نو خلک به ورته راتلل. چې کله پیغمبر علیه السلام مدینې ته رالو نو د ده نه خلک پاڅېدل، د رسول الله صلی الله علیه وسلم خواته لاړل. نو د انسان فطرت دا دی چې کله هغه څخه جمع راغونډئ او هغه ته نه پاس یو بل ځای ته لاړ شي او دی بیا په هغې باندې تیش کې راځي، غوسه کېږي. نو ابو عامر راهب په ځای د دې چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړی وی، د هغه دشمن جوړ شو. څو ځایه خبرې اترې شوي دي سختې. بیا په آخر کې دی لاړو شام ته، وی زه دلته نشم پاتې کېدی. هلته لاړو او خپلو ملګرو منافقینو ته ووی چې تاسو دلته د جماعت په نوم باندې یو عمارت جوړ کړئ، په هغې کې به زما خطوط هم تاسو ته راځي او مونږ چې څه فیصلې میصلې مشورې وي نو په دې جماعت کې به کوو. نو دې دپاره دا جماعت جوړ کړی د مسلمانانو خلاف. په دې کې به دی رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې خنداګانې او دا څیزونه کول د اسلام خلاف سازشونه به کول. دې نه معلومه شوه چې اسماو سره نومونو سره حقیقت نه راځي او په هغې باندې احکام نه مرتب کېږي. یو ځای د جماعت په نوم باندې جوړ شوی لیکن د اسلام خلاف، نو دا جماعت نه دی بلکې دا د جماعت ضد دی. دا شیطانی ځای دی او د شیطان شاګردان په دې کې د اسلام خلاف سازشونه کوي. نو که نوم ورته ښه کېږي یو سړی نو هغې سره ښه کېږي نه. یو جماعت دی د هغې عقاید د رسول الله صلی الله علیه وسلم د عقیدې موافق نه دي، د هغې نظریات د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو خلاف دي، د هغې اعمال د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طریقې خلاف دي، او دی ځان ته نوم کېږي چې موږ د مسلمانانو جماعت یو، فلانکې او ډینګړې او نوم ډېر مزېدار کېږي. نه نوم سره څه کېږي نه. الله جل شانه حقایقو ته ګوري، رسوماتو ته نه ګوري او عنواناتو ته نه ګوري. بهرحال دا نوم د جماعتو، لیکن سره د دې د الله رسول امر کوي چې دا لوټي لوټي کوي، ورانې کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه صحابه راواستل او هغه جماعت ختم کړ. په هغه ځای باندې
رسول الله صلی الله علیه وسلم چرالو نو وی فرمایل چې دلته کې د ټټۍ په جوړه کوي بیت الخلاګان قازورات په باندې غورځوي، یعنی چې څومره د مدینه منورې ګند هغه به باغې زبانه غورځول، ځکه چې اصل پته د مقصود نه لګي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مدینه منورې ته نږدې شونو ړومبه احد غر ولیدو چې ښکاره شو. پیغمبر علیه الصلاة والسلام وفرمایل احد جبل يحبنا ونحبه، دا احد غر دی زمونږ سره محبت دی، زمونږ د سره محبت دی، مینه ده. احد غر تر اوسه پورې په مسلمانانو باندې داسې لګي چې سړی وي په دې زړه کې مې کېښوی. او نورم اورونه شته مدینه منوره کې، دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد مبارک او د احد بارک. مدینه منورې آبادي چې کله ښکاره شوه نو وی فرمایل چې هذه طابه، دا طابه ده یعنی پاک او مقدس ځای دی. تنفي الخبث، تنفي الخبث كما تنفي النار خبز الحديد او كما قال عليه الصلاة والسلام. دا مدینه طابه ده او دا ګندګي داسې اوباسي لکه څنګه چې په اور کې اوسپنه واچو د هغې نه زنګ لري شي. او چې کله قیامت نږدې شو نو دغه وخت کې به د دې نه چې څومره خلک په دې کې خراب پاتې کېږي دا به ترې نه ټول لاړ شي د هغې نه مخکې. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه د تبوک دا صبر په دې باندې ختم شو. آخر دعوانا الحمدلله.